بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو مینوالو، زه یم ستاسو ورور ستاسو قربان لیک زمان امن ټي وي سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. قدرمنو دغه ټایم کې په ډسټرکټ نوشهره تحصیل پبي او ګرلز کالج دی یعنی د جنکو کالج کې ولاړ یم. دغه ټایم کې څنګه چې تاسو ته پته ده چې نن یو د ټیچر ډے مناویږي، عالمي ورځ ده د ټیچر د استادانو صاحبانو یو عالمي ورځ مناویږي. څنګه چې زه اکثر له پروګرامونو کې خبره کوم چې زمونږ چې څومره استادان دي په ما باندې ډېر زیات ګران دي، ولې چې موږ نن سم یو د استادانو په وجه باندې په دې وجه باندې که هغه ډاکټرانو ته ګورو، که هغه پروفیسرانو ته ګورو، لوی لوی زه وایم چې سیاستدانانو خبرو وکړو، که هر لحاظ سره خبرو وکړو، نو چې انسان په یو ښه ځای کې یو ښه پلیټفارم باندې ناست دی، دا د ټیچر په وجه باندې، د ټیچر په بدولت باندې، د هغوی په محنت په وجه باندې. نو موږ دپاره خپل ټیچران دغه ټایم به موږ هم ګوري، نو زه خپل ټیچران چې کوم دی نو ډېر ټایم کې مس کوم هم او اپریشیټ کوم هم په دې ورځ باندې چې نن موږ سیمو د ټیچرانو په وجه باندې د خپل د استادانو صاحبانو په وجه باندې. نو دغه ټایم کې زه په خپلو خبرو باندې ټایم نه ضایع کوم. د جنکو کالج دی، پبو کالج ورته ویل کېږي، د تحصیل سره بالکل دیوال په دیوال باندې. دغه ټایم کې به زه یو څو سټوډنټس ګورم، آی ټیچر حضرات چې کوم دي دلته په دې کالج کې چې کوم ټیچرز دي، د هغوی حوالې سره د هغوی نه به کمنټ سلم چې آیا هغوی ته خپل ټیچر ته په کوم نظر باندې ګوري، په کومه نظریه ګوري، څه سوچ لري او موږ سره کم کمنټ شریکوي. نو یقینا تاسو به موږ سره هم یې پروګرام به ګورئ، نو خپلو خبرو باندې ټایم نه ضایع کوم، موږ سره اوسئ چې زه مخکې لاړ شم او ټیچر حضرات هم چې دی نو ورسره خبرې اترې وکړم او اسٹوڈنٹ سره هم خبرې وکړم. نو موږ سره اوسئ تاسو. جی سب سے پہلے تو اپنا نام شریک کریں ہمارے ساتھ، اور پھر یہاں پہ کون سی کلاس میں پڑھتی ہو، کیا خیالات شریک کرو گی ہمارے ساتھ یہاں پہ جو آج ٹیچر ڈے منا رہے ہیں سب اسٹوڈنٹس میں دیکھ رہا ہوں، تو کیا کہنا چاہتی ہو آپ؟ جی میرا نام ثنا ناصر ہے اور میں بی ایس اردو کی اسٹوڈنٹ ہوں 7 سیمسٹر کی. اور آج جو ہے تو یہاں پر جو ہے تو اساتذہ کرام کے حوالے سے جو عالمی ڈے ہے وہ منایا جا رہا ہے. ویسے تو ہمارے بہت سے اساتذہ کرام ہیں، لیکن جو اردو ڈپارٹمنٹ کی ہے وہ میم نعیمہ ہے، HOD ہے، جو کہ واقعی عزت کے قابل ہے. اس کی یہی وجہ ہے کہ وہ مطلب عزت کے قابل تو ہے ہی، اور HOD بھی ہے. اور کالج کے حوالے سے ہم بات کریں گے. کالج کے حوالے سے یہاں پہ آپ لوگ کی جو فیسیلیٹی دے رہے ہیں یہاں پہ، تو کیا مطمئن ہو آپ لوگ یہاں پہ جو فیسیلیٹی دے رہے ہیں، جو سہولیات دے رہے ہیں آپ کو ٹیچر حضرات، تو کیا آپ مطمئن ہو اس سے؟ جی جی بالکل. ہمارے اساتذہ کرام جو ہے تو وہ بہت سپورٹیو ہے ہر معاملے میں بھی. مطلب جو ہمارے ساتھ مسئلے ہوتے ہیں ہم بتاتے ہیں اور وہ ہماری اچھے سے مطلب ہیلپ کرتے ہیں ہمارے اساتذہ کرام. ابھی ہمارے دیکھنے والے بھی دیکھ رہے ہیں آپ کو اس وقت، تو آخر میں تمام ٹیچر حضرات بھی دیکھ رہے ہیں آج جو لوگ ایک اچھے پلیٹ فارم پہ کام کر رہے ہیں، چاہے وہ ڈاکٹرز حضرات ہیں، چاہے جو بھی ہو، جس شعبے سے بھی ہو، تو وہ ایک ٹیچرز کی بدولت کی وجہ سے ہے. تو کیا کہنا چاہتی ہو، کیا میسیج دینا چاہتی ہو آخر میں؟ جی میں تو بس یہی کہنا چاہوں گی کہ میں خود بھی ایک اسٹوڈنٹ ہوں، تو جو بھی ہوتا ہے مطلب جو بھی ڈاکٹر یا ایسا ٹیچرز بنتے ہیں آگے جا کے، تو وہ ان ٹیچرز کے ہی بدولت بنتے ہیں، کیونکہ ویسے تو مطلب بندہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو ہر کسی کو مطلب عزت دینی چاہیے اپنے اساتذہ کرام کو، کیونکہ اسی وجہ سے اگر ہم عزت دیں گے تو ہمیں بھی آگے جا کے عزت ملے گی. کیونکہ اگر ہو سکتا ہے کہ آپ بھی آگے جا کے ٹیچرز بنیں. بالکل جی، ہمارا بھی یہی ہے کہ ہم بھی ٹیچرز ہی بنیں گے، کیونکہ لڑکیوں کے لیے تو بس یہی سیف ہے کہ وہ ٹیچرز بن جائے. اچھا یہ بھی بتائیں ہمیں کہ یہاں پہ جو آپ کے مہمان خصوصی ہیں، یہاں پہ جو گیسٹ ہیں، تو کون آ رہے ہیں اس وقت؟ کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں بہت اچھی تیاریاں ہو رہی ہیں یہاں پہ، پرجوش طریقے سے یہاں پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جتنے بھی فیملس جو اسٹاف ہے یا اسٹوڈنٹس ہیں تو سب اپنے ایکٹیویٹیز میں لگے ہیں. یہ کون سے شخصیت ہیں جو اتنی تیاریاں ہو رہی ہیں؟ جی بالکل. یہاں پر جو آ رہی ہے وہ فرنٹیئر کالج کی پروفیسر ہے، پروفیسر مشرف مبشر، جو کہ انہوں نے وہ کتاب بھی لکھی ہے فرنٹیئر کالج سرگزش کی، تو وہ آ رہی ہے. اور یہ ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے، کیونکہ ہم خود بھی اردو ادب کے جو ہے تو اسٹوڈنٹ ہیں، تو ہمیں بھی بہت کچھ سیکھنے سے کا موقع ملے گا ان سے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کب کتاب لکھے گی؟ کوئی لکھنے کا شوق ہے آپ کو یا نہیں ہے؟ رائٹر بننا چاہتے ہو، کیا بننا چاہتے ہو؟ جی جی بالکل، ہمیں بھی شوق ہے، کیونکہ اب ہم 7 سیمسٹر میں اور ہمارا ریسرچ کا وقت بھی ہو رہا ہے، تو ہم مطلب بہت کچھ سیکھنے کا موقع مل رہا ہے، اور انشاءاللہ لکھیں گے. اگر موقع ملا تو آگے بھی پڑھیں گے، اور پڑھیں گے تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کامیابی دے آپ کو. تھینک یو.
قدرمنو دغه ټایم کې موږ سره یو سسټر ولاړه د سټوډنټس ته خبره ترې به ورسره کوو چې د نن چې زموږ پروګرام دی څنګه چې ما خبر وکړه چې زموږ لپاره خپل استادان ډېر زیات هم قدرمن دي ګران دي په ما باندې زموږ چې سم یو نوم د استادانو په بدولت باندې دغه ټایم ما سره یو سټوډنټ ولاړه ده نو وړومبی خو سره خپل نامه شریک کړي چې نامه مو څه ده او په کوم کلاس کې سبق پیدا زه هولاریازم د بی اس 7 سمستر نایم او نامه مو څه ده هولاریاز ماشاءالله اوس راته دا وایي که نه چې دا نن کوم چې دا ټیچر ډے مناویږي نو پړه کې مو څه دي چې ټیچرز لپاره پړه کې څه لري څه جذبه لري لږ موږ سره شیر کړئ ټول نه اول دا چې دا کالج چې کوم دی ډېر بهترین کالج دی او د دې ټیچرز هم چې کوم دی ډېر بهترین ټیچرز دي هر فیسیلیټي داسې لکه لګي که نه بي اس چې موږ کوو 4 ایئرز دپاره داسې لګي چې لکه مطلب یو فیملی ټایپ یعنی مسلې تاسو ته راځي نو تاسو یو فیملی ټایپ غونته ماحول دلته کې تاسو هغه د فیملی غونته حل کول جی بالکل هم د فیملی غونته کې موږ خپل ټیچر نه ډېر زیات خوشاله وو چې لکه مطلب بالکل فیملی غونته کې موږ هر یو پرابلم دلته کې ډسکس کوو او هغه بیا موږ له ټیچر سالو کوي اوس راته دا وایي چې نن موږ ګورو که نه لکه دلته کې کم ټیچرز دي څوک به ډاکټران جوړ شي په دې وخت کې څوک به مختلف شعبو ته تللي دي ما مخکې یو سسټر سره خبر وکړه نو تاسو څه سوچ دی مخکې کم خوا کم فیلډ ته تلل غواړئ هغوی خو وایي چې زه رایټره جوړېږم لکه لیکواله وغیره تاسو به څه جوړېږئ جی بالکل چې اردو ظاهر خبرم یا به شاعري کو یا به رائټر جوړېږو او زمونږ خو ټول نه زیات چې کوم دی رول ماډل چې کوم دی میمنۍ ما ده نو د میمنۍ ما پراخ باندې کامزنو چې مونږ هلته کې روان یو چې څه کړي دی هغه به انشاءالله مونږ هم کوو او انشاءالله بس چې سم منظوره وي خدای ته خو لکه مخکې مونږ انشاءالله رائټر د ملک د حزبت دپاره دا جذبه ده صحیح ده یعنی تاسو به د خپل قلم استعمال چې نو کوي دغه د لیک په توګه باندې د لیک په صورت باندې د لیک په شکل باندې جی بالکل مونږ به چې مونږ نه څه کېدی شي او مونږ د خپل قلم په ذریعه خپل عوام ته رسوو اوس راته دا وایي که نه چې ډېر مو نه چېړم تاسو به مصروف یئ او اخره کې دا راته ووایي چې تاسو فیوریټ ټیچر څوک ده او بیا دغه ټایم کې تاسو ټول ټیچرز حضرات په تاسو ګوري یوازې د دې کالج نه دغه ټایم کې زموږ د اواز زموږ د غږ تر لرې پورې دي در کومه چې زموږ د اواز دي کاغه زموږ د پاکستان نه بهر زموږ چې څومره مسافر دي ټول ګوري نو څه میسج ورکوي دغه ټایم کې دا مې ټول نورمانه خو زما فیوریټ ټیچر چې کوم دی میم نه اسه خو ټول دي ټول ټیچرانه فیوریټ دي او ټول مونږ ته ډېر ښه مطلب سبق او دغه خای او ډېر ښه خدمت انجام دي کالج کې خو ټول نه فیوریټ ټیچر چې کوم دی ما مخکې موبایل چې څنګه میم نه ما دا او ټول ته زه دغه ورکوم چې دا لکه مطلب دا په بي د کنه نو خلک دی کالج ته لکه د نوشهره لکه دي زین جنکه زیات کړ چې کوم دی نوشهره ته پېښور ته لکه دغه کوي کنه څه مطلب دا پسمانده علاقه د کلی غونډه لکه خلک غني خدا دا سیده نه بالکل نه ده د زه لکه زما چې څومره ایکسپیرینس یې دلته کې مې دا اوس 4 کال برابرېږي بلکې شپږ کاله ما فرست ایئر سیکنډ ایئر هم د دې ځای نه ویلی دی نو لکه زما ورکې ډېر ښه ایکسپیرینس شوی دی او ډېر ښه کالج دی نو دلته کې چې کومې جینکۍ په کورونو کې ناستې دي او مور او پلار یې نه پرېږدي د دې وجې چې لکه دلته ښه تعلیم نشته یا دلته کې نوره بېحیایي ده نو دا بالکل هېڅ خبره هم نشته بالکل یو ښه کالج دی تاسو یو ښه یعنی مطلب دا دلته کې د جینۍ چې کومه ده نو د پردې د هر یو خبرې چې دی ډېر زیات خیال کیږي په دې باندې تاسو مطلب دا دی جی بالکل دلته کې ډېر د ښه فیملیز نه راځي د بیسټ فیملی نه چې کوم دی په بي چې کوم ښه فیملی دی نه جینکۍ راځي نو څنګه لکه یو غلط اداره نشي کېدی دلته به زه د محترم مشرف مبشر خبره دلته ضروري ګڼم هغه مختلف کالجونو کې خپل خدمات سره انجام کړي دي او زموږ کالج ته را روانه ډېر په درناوخت را روانه ده او موږ ورته سلوټ پیش کوو نور ټیچرانو سم چې کوم دی ښه خدمات خپل قلم د وجې مونږ ته ښه خدمت کړیم دي او کویم لا مونږ ښه خدمت هغې ته سره انجام کوو او زه ورته خپل سلوټ پیش کوم د هغوی دا اقدام او هلې ځلې مونږ د زړه د تح نه اپریشیټ کوو ډېره مننه جی ستاسو الله مو کامیاب زما نوم اقرا بی بی ولید محمد نذیر اور بی ایس اردو ډپارټمنټ 7 سمسټر میکاتي ششم طالبه یم زه ماشاءالله الله مو کامیاب کا او اوس راته دا وایي چې دا نن چې کوم پروګرام جوړ دی کوم ماحول جوړ دی ډېر ایکټیو زه ګورم دا سټوډنټس هم ګورم ډېر په پرجوش طریقې سره لګیا دي تیاری هم کوي انتظار هم کوي د کوم میلمانه را روان دي د هغوی دپاره نو لومبی راته دا ووایي چې دا کوم ایونټ جوړ شوی دی کوم پروګرام جوړ شوی دی نو په دې کې تاسو څه ګڼئ چې آیا تاسو نن هم سټوډنټ یئ جی بالکل مخکې به تاسو جون کې ځئ کېدای شي ټیچرز جوړ شئ کېدای شي رایټر جوړ شئ کېدای شي ډاکټران جوړ شئ دا به د چا په بدولت جوړېږئ
ظاهره خبره د ټیچرز په بدولت باندې بالکل جوړوي نو سو ټیچر دغه ټیم کې تاسو ګوري نو خپل ټیچرز تاسو ویل غواړي نو دا نن چې کومه یو عالمي ورځ ده نو زموږ محترمه پروفیسر مشرف مبشر صاحبه چې هغه په خپل یو معلمه تېره شوې ده او نن په یو عالمي ورځ یو مې اساتذه کې هغه به هم تشریف راوړي او زموږ خپل چې کوم ټول استادان دي نو هغه هم ټول راجمع شوي دي او زموږ ماشاءالله چې زموږ کومه چوړي ده محترمه میډم نعیمه صاحبه نو نن چې موږ دلته دیزې پورې را رسېدلي وو هغه صرف او صرف د هغې د وجې نه نور د هغې سره زموږ هم پروفیسر مس شبینا او ډاکټر روبینا یاسمین چې هغې زموږ ډېر ښه تربیت کړی دی او زموږ په سبق کې هغوی ډېر مخکې راولي نو د هغې د وجې نه موږ دیزې ته را رسېدلي وو نو نن دې ورځې دپاره موږ ډېر زیات خوشحاله یو چې زموږ دا محترمه صاحبه به هم تشریف راوړي او بل زموږ د میډم د وجې نه چې داسې کېږي د هغې د وجې نه کېږي او زموږ د اردو مثانې ماشاءالله زموږ د پاره چې څه خدمات هم ورکوي که نه هغې باندې موږ ډېر زیات خوشحاله یو د هغې نه ډېر زیات مطمئنه یو دا راته ووایي چې دلته کې د دې مخکې زموږ یو څو سټوډنټ سره خبرې وشوې هغوی د کالج ماحول حوالې سره ډېر زیات تعریف وکړو جی بالکل نو د پردې لحاظ سره موږ ماشاءالله ډېر دلته کې خیال کوي سټاف چې کوم دی د فیملی ممبرز غوندې خیال کوي که نه نو تاسو څه ګڼئ دا نو زموږ خپله خو هم دا خیال دی چې مس نعیمه خو موږ ته د خپلو بچو نه بالکل کم نه دي کتلي زموږ میډم چې کومه راغلې ده پروفیسر شاهین عمر نو د هغې په وجه دې کالج کې ډېره زیاته روحاني راغلې ده او د کالج د صفایۍ ډېر زیات خیال ساتلی شي ښه ځای په ځای موږ دپاره فلټر لګېدلی دی موږ ته د اوبو صحیح انتظام وشو او چې چاچاګان چې کوم دی هغه هم د سټوډنټ ډېر زیات خیال ساتي نور د کالج ټول فیسیلیټیز چې کوم دی مطلب دا چې دلته کې مطلب څه دی دلته کې چې کوم د اوبو تکلیف و مخکې که نه هغه بالکل هغه اوس حل شو هغه شکایت چې کوم هغه اوس مکمل شو لکه ختم شو بالکل هغه ختم شوی دی د هغې نه موږ ته هېڅ مسله نشته اوس راته دا ووایي که نه چې ستاسو ټایم ډېر نه خرابومه په آخره کې د ستاسو والدین به هم دغه ټایم تاسو ګوري د ستاسو چې کوم فیملی ممبرز دي هغه به هم تاسو ګوري دې نه علاوه چې کوم ستاسو ټیچر حضرات دي یا کوم فیمیل ټیچر دي تاسو د پرایمري نه والا تر اوسه په څومره لوی شوي کوم ځای کې تاسو سبق ویلی دی ټول ټیچرز تاسو چې کوم سټپ بای سټپ تېر شوي دي ټول به دغه ټایم تاسو ګوري او هغوی به هم فخر محسوسوي چې نن تاسو دلته کې په پلیټفارم باندې تاسو انټرویو ورکوئ د هغې ذکر کوئ نو څه میسج ورکوئ هغوی خو هم تاسو به مس کوئ که نه ولې چې د ړومبی کلم چې استاد ورکي د ړومبی به زه د پیلي چې کوم کلاسي که نه اولنی کلاسي کوم دا کلم ورکول دا کلم سیده کول بیا هغې ګرځول چې کوم دي دا ډېر مشکل وي ړومبی استاد دا ښیي نو څه ورته وایي څه په زړه کې مو څه دي د هغې دپاره څه جذبه لرئ تاسو نو هغوی زموږ سره ډېر زیات محنت کړی دی نن چې موږ را رسېدلي وو نو لومبی زموږ بنیاد د پرایمري سکول چې کوم دی نو هغه د مس سایکا زموږ د پرایمري سکول ټیچره وه چې د هغې د وجې نه زموږ پرایمري ابتدا شوي ده موږ ډیزي ته را رسېدلي وو بیا د هغې نه پس چې موږ کوم 5 کلاس پورې وو د هغې نه پس بیا موږ های سکول ته لاړو هغې کې بیا مختلف ټیچرانو زموږ او میډم چې کومه زموږ په ټایم کې وه میډم رفت د هغې د وجې نه موږ دلته را رسېدلي وو هغې موږ سره ډېر د موږ دپاره ډېر زیات کوششونه کړي وو او د هغې په نګرانۍ کې او د هغې د ډېرو جذبو د وجو نه موږ کې هم دا جذبه پیدا شوه چې موږ به هم په مخکې باندې ځو انشاءالله او موږ به هم ډېر تعلیم کوو د هغې د وجې نه موږ کالج ته راورسېدو کالج ته چې راغو موږ سیکنډري سکول چې کوم پاس کو د هغه د خپل د کالج د مثانو نه چې د دې نه مخکې زموږ بله میډم وه د هغې د وجې نه موږ ډیزي ته راورسېدو او اوس چې زموږ کومې مثانې پی ایچ ډي کوي ایم فل کوي نو به موږ کې دا جذبه پیدا کېږي چې موږ به هم انشاءالله مخکې ځو پی ایچ ډي به کوو ایم فل به هم کوو انشاءالله الله مو کامیاب کړه الله دې وکړي چې ستاسو دا کوم خوبونه دي کوم خواهشات دي الله تاسو هم کامیاب کړي او د دې کالج نوم چې کوم دی نو دا روښانه کړي آمین ثم آمین بایس ته ډېره ډېره مهرباني زما نیم چې دی ثنا نعیم دی اور زه بی ایس اردو 5th سیمسټر سټوډنټ یم دا چې نن ایونټ زموږ کالج کې کوم کېږي نو دا چې دی د ټیچرس ډے حوالې سره دی الحمدلله هر یو پروګرام زموږ کالج کې ډېر زیات بیسټ کېږي او زموږ ټیچرس ډېر زیات بیسټ چې زموږ ښه خیال ساتو موږ خپل ټیچرس ښه خیال ساتو موږ خپل ټیچرس ته دا پیغام ورکوو چې وړاندې دې چې موږ سره کومه رویه ده دا نور سټوډنټ سره هم ساتي او موږ سره چې کومه ده دا ډېر زیات بیسټ ده ټیچرس ته دا پیغام دی چې موږ دوی نه ډېر زیات خوشحاله یو او دوی د مخکې هم داسې خپل رویه جاري ساتي قدرمنو څنګه چې تاسو وکړه چې پروګرام وشو په دې کې سټوډنټ سره موږ خبرې وکړو د کالج چې کوم سټوډنټ شو د تحصیل سره په بو تحصیل سره بالکل خوا په خوا مخکې ما خبرو وکړه خو دلته به دا خبرو کوم چې ما د سټوډنټس د جذبه وکړه د سټوډنټس د مینه مې وکړه ټیچرز کوم چې فیمیل ټیچرز دي دلته هغوی سره او واقعي خبره ده پکار هم ده چې دلته کې کوم ټیچر وي نو هغه
لکه دا به ووایم چې ړومبی قلم چې کوم دی زه اکثره دا خبره کوم چې د پرایمري ټیچر چې کوم وي ړومبی قلم نیول چې کوم دی دا ټیچرز ښیي دا ړومبی قلم نه دا ډېر زیات مشکل وي دی کې نو دا ړومبی قدم چې کوم مشکل قدم وي که نه او دا استاد چې کوم وي نو دا نه هېرېږي د چا نه هېرېږي نو دغه رنګ خبره زه کوم دغه ټایم به مونږ خپل استادان هم ګوري زه خپل استادان د پرایمري نه واله د لسم دولسم یعنی چې څومره د کالج دي که د یونیورسټۍ پورې څومره زموږ ټیچر حضرات راغلي دي هغوی زه هم اپریشیټ کوم دغه ټایم کې ورته خراج تحسین پیش کوم که هغه د کې پی کې دي زما خپل ټیچر حضرات چې کوم دي که هغه د کې پی کې نه بار یعنی ما چې کومه پړۍ زیات تر کړې ده په کراچۍ کې مې کړې ده نو کراچۍ ټیچر حضرات په دغه ټایم کې موږ هم ګوري نو هغوی ته هم زه خراج تحسین پیش کوم چې نه موږ سم یو ټیچر حضرات په وجه د خبرې مقصد مې نن دا دی تاسو ته قدرمندو دا یو خبره کوم دا یو نصیحت کوم ماشاءالله تاسو هم ډېر زیات پوهیږئ ډېره پوهه لرئ تاسو خو بیا هم زه یو میسج تاسو سره شیر کوم چې د خپل ټیچر قدر چې دی پکار دی د خپل ټیچر قدر وکړئ ټیچر چې کله ریټایر شي د کالج نه د سکول نه چې کله فارغ شي نو دا نه چې تاسو بیا هغه باندې تېرېږئ نو سلام هم ورسره نه کوئ دا نه چې بیا هغه اړو پېژنئ نه تاسو کېدای شي هغه بیا وخت په وخت باندې هغه کمزوری کېږي بوډاپې ته ځي هغه کمزورتیا ته ځي نو د هغه بیا ډېر زیات خیال پکاري که اسم نه نو دا سلام دعا باندې څوک کمیږي نه مطلب مې دا چې دغه ټایم کې دا ټیچر حضرات چې کوم دا ډېر زیات خوشحالي کوي تا وګوره دا زما هغه سټوډنټس دی نن په یو ښه پلیټفارم باندې دی او نن ورته زه بیا هم یاد یم نو د خپل ټیچر حضرات خیال ساتئ د خپل ټیچر حضرات قدر کوئ ادب کوئ نو ان شاء الله اې به دعاګانې کوي نو دعاګانې چاته کوي تاسو به نور مخ په وړاندې باندې کامیاب وي قدرمندو نن چې تاسو به دا پروګرام کتلی وي او تاسو به دا پروګرام هم خوښ کړی وي انجوای کړی به وي او ان شاء الله قدرمندو پروګرام راغونو په دې هیله باندې چې تاسو به موږ ته لکه د همیشه په شان دعاګانې کوي موږ ته لکه د همیشه په شان دعاګانې کوو چې کوم ځای کې مو صحیح نو خدا آباد اوسئ بریالي اوسئ الله پاک